بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. څنګه چل دی مولانا صاحب؟ ته خو عمره کې کنه مسلمان می او په عمره کې می عمران خان د يهودو ایجنټ هم دی، د غړې غلم دی او په جیل کې هم دی او 3 په 3 سټ استاد حلقې نه وګټل 3 په 3 سټا پک صوبہ خیبر پختونخوا کې مکمل کلین سویپ وکړو. ته مسلمان یې کنه الله ته ډیر زیات نږدې یې، الله پتا باندې دارا هم ولې نه کوي. عزتمندو، تاسو د دې کس دا خبرې اورېدلې، دا و چې مولانا فضل الرحمن صاحب دا خو یو ښه مسلمان هم دی او دا عمرې لم تللی دی او د الله پاک کور ته هم تللی دی او عمران خان داسې دی او داسې دی، خو بیا هم چې کم دی هغې ستا نه اوټونه وګټله، هغه ستا نه مخکې راغی، په هغې باندې الله پاک رحم وکړو، نو په تا باندې ولې نه کوي؟ ته څنګه مسلمان یې؟ نو زه دې کس ته به جواب کې وایم که چرې څوک اوټونه وګټي په دې باندې الله پاک رحم وي او چې څوک یې وبېلي نو په هغې باندې الله پاک رحم نه وي، که دا خبره داسې وي نو بیا زما جواب چې کوم دی غوږونو کوله وکړه واوره. په دې باندې څوک نیک کېږي او بد کېږي نه، چې چا اوټ وګټو چې دا نیک دی او که چا وبېلو چې دا بد دی، یا چا اوټ وګټو نو په دې باندې الله پاک مهرباني ده او که چا وبېلو په هغې باندې الله پاک مهرباني نشته دی. دغه رنګې د مال خبره والا د دنیا واخله، چا د الله پاک مال ډېر ورکړی دی په هغې باندې الله پاک رحم دی، او چا یې کم ورکړی یا چا نه دی ورکړی په هغې باندې الله پاک رحم نشته دی. دا ټولې خبرې چې کوم دی غلطې دي. که مثال په طور باندې قارون به یاد کو، د هغه سره دومره مالو، د هغې د خزانو هغه چابیانې به یو قافلې او جماعت چې کوم دی ګرځولي، دومره د هغه سره مالو، هغه بیا هم د الله پاک دشمنو، داسې نه و چې په هغه باندې الله پاک مهرباني وه چې هغه له دومره ډېر زیات مال ورکړی و، ځکه په هغه وخت کې به ډېر دینداره خلک و چې د هغوی سره به دومره مال نه و او هغوی به چې کوم دی غریبانان و. دغه رنګې فرعون واخله، هغه له په ظاهر کې الله پاک دومره مال او دولت ورکړی و چې هغه د هغه وخت بادشاه و، د هغې چې کوم دی په ټول خلکو باندې بادشاهي وه، او بل طرف ته هغه مسلمانان، هغه دینداره خلک چې هغوی نه بادشاهانو، نه د هغوی سره دومره مالو، نه د هغوی سره دومره طاقت و. نو ته به څه وې چې په دغه فرعون باندې د الله پاک مهرباني وه چې هغې د ټول خلکو مشر کړی و، یا په دغه قارون باندې د الله پاک مهرباني وه چې هغه له دومره مال ورکړی و؟ نه، داسې نه ده. نه په قارون د الله پاک مهرباني وه، نه چې کوم دی په فرعون باندې وه. نو که څوک اوټ وګټي او که څوک یې وبېلي، په دې کې د مهرباني څه نشته دی، او که د چا سره مال وي او که د چا سره نه وي، په دې کې د مهرباني څه نشته دی. اصل کې دینداري، تقوا، د الله پاک نه یره، پرهیزګاري، دغه چې کوم دی هغه د الله رب عزت په نسبت باندې چې کوم دی هغه قابل قبول دی. لکه الله رب عزت قرآن پاک کې فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله رب عزت په نسبت باندې په تاسو کې ډېر زیات عزتمن هغه پرهیزګار دی، د الله پاک نه یریدونکی دی. نو که دغه عالم دی، دغه دیندار کس دی، د الله پاک نه یریږي، په هغې کې تقوا او پرهیزګاري ده، نو که ستا مشر 100 کالم چې کوم دی اوټونه وګټي، زما دغه عالم ته نشي رسېدلی. که ستا مشر سره د دنیا سره سپین شي، زما دغه عالم ته نشي رسېدلی. ولې؟ زما په عالم کې تقوا ده، په هغې کې پرهیزګاري ده، په هغې کې د الله پاک نه یره ده. او چې ستا په مشر کې دغه یره، پرهیزګاري او تقوا نه وي، نو که دا 100 کاله اوټونه ګټي او که 1000 کاله ګټي، نه په دې باندې الله پاک مهرباني شته، نه چې کوم دی دا یو ښه سړی دی چې د اوټونه وګټله. نو لحاظه دا ستا د دغې خبرې جواب دی. خبر دې غلطه کړ وه، ځکه مې تا ته چې کوم دی جواب درکو. زما په دې خبرو باندې چې کوم دی هغه سوچ وکړه، د هغې نه پس که په تا کې غیرت وي، جواب در سره وي، نو خیر دی، بیا ماله جواب راکړه. نو الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي، او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرماني نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.